سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین یاسر خان دی راغله یخنی او بیا یخنی کې چې باچا خانی وي یعنی د رزړو خامتا وي نو د یخنی دشمن د یخنی مخه نیسي. ګرانو کتونکو نن به تاسو سره د رزړو دغه کارخانو ښودنه په دغه پروګرام کې کوم. ضرور سره پروګرام وګورئ شعر کې خو چېرې موږ خپل خلک دلته سرمایه کاري وکړو نو موږ څومره خلکه په روزګار کولی شو، څومره خلکو ته پیدې ورکولی شو. نن د پاکستان نه بهر خلک تښتي ځکه چې دلته کې بېروزګاري ده، دلته خلک سرمایه کاري نه کوي. په دې لحاظ سره په رزړو کې دغه خلکو اپنی مدد آپ چې کوم دی دا کارخانې کولو کړي دي. ګرانو کتونکو دا به لومبې د لاسو وه، په لاسو به چې کوم دی نو دا څادر جوړېده، دا کپړه جوړېده، دا تارونه، دا هر څه چې کوم دی نو دا به ناستو او په دې به څادر هم جوړې دي، په دې به کپړې هم جوړې دي. او دا د باچاهان چې کوم سوچ و هغه به سپلی چولي نو خلکو به سپلی غستې. نن د غفور مارکیټ سپلی چې کومه ده دا په ټوله دنیا کې مشهوره ده. هغه به خمتا چوله او دا خمتا به هغه په خپلو ګوتو په داسې مشین جوړوله ښه، او د هغه په ټولو تصویرونو کې وګوره نو خمتا به نو هغه خمتا چې کومه نن وده مونتې ده او په رزړو کې ځای په ځای داسې کارخانې دي. یوازې دا کومه کارخانه کې چې دا نه ځای په ځای. بیا د دغې نه چې کوم دی ګرانو کتونکو دا کپړې جوړېږي. اگر چې د رزړو دا کارخانو والا شومپړقان دي موږ له چېرته خمتا ممتا رانه کړل نه څادر راکړو، خو خلک پکې په روزګار دي، په دې خوشحالېږو. بل هنر زموږ د کلي دی، زموږ د علاقې دی، نو په دې راته ډېره زیاته خوشحالي محسوسېږي. د دوی په وجه باندې په دې کارخانه کې تر 1500 نه زیات خلک په روزګار دي. هغه خاندانونو ته چې کوم دی نو پیدا رسي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې دلته کې دوی سرمایه کاري بنده کړې ده. دا مشینان دي، دا تاسو وینئ، دا زه تاسو ته به یو مشین ښیم کولاوم مې درته. دلته کې زه تاسو ته یو بل اخمه خبره کوم چې دلته کې دا غټ غټ تانونه جوړېږي دا په دې مشین باندې. دغه دې مشین څه کار دی؟ دا تار ښه په دې باندې دغه کېږي که نه، دې ته وګورئ جي. ښه ګرانو کتونکو دا ګونټونه دي که نه، دا تار همداسې تیار ګونټ راځي، ښه دا داسې تیار راځي. دا وګورئ جي دا دې ځای کې ګونټونه دغه کېږي او دا ګونټونه بیا دې طرف ته ځي او بیا راشي. ښه دا چې دغه تیار شي نو دلته کې د څه جوړ شي، دغه تار دی خو دلته کې کپړه ده. چونکې روز د جمعې په ورځ دوی چوټي کوي نو دلته کې دا کپړه جوړه شي او دا کپړه چې کومه ده تا ته پته لګي چې دا پکې تار لګېدلي. دلته په اډر هم درکولی شي که نه چې ما له داسې رنګ جوړ کړه د تار نه جوړه کړه. او دلته موږ له خلک د دوکاندارانو ډرونه راکړي، لکه مثلا 1000 سوټ راله جوړ کړه، 2000 داسې هر یو دوکاندار خپل لغوي. بیا ورته موږ دلته کپړه تیاروو. او کوم ملک ته ځي؟ دا خو افغانستان ته ډېره کپړه ځي، افغانستان کسان دلته راځي، بنو ته، کشمیر ته، وزیرستان ته، دغه علاقو ته ډېره ځي، پنجاب ته، چترال، ګلګت. دا وګوره دا پکې سپین رنګ دی، دا رنګ ته وګوره دې ته دا شوه ته لږ دا ان که دا مشین چې ګرانو کتونکو تاسو زه پرېږدي کې دلته کې راشي دا وګوره دا باقاعده دا آن شو او دا هغه مشین دی. څومره وخت کې دا جوړېږي؟ دغه څومره وخت کې دا یو تان داسې دا یو سوټ بس راپاسې 1 غنټه کې تیارېږي. 1 غنټه کې یو سوټ. ها او دا تار د کوم ځای نه راوړی؟ تار خو پنجاب نه راوړو. د پنجاب نه. او دا اوس باره تېره مشینان دي که نه، دا دې ته جنریټر لګولي بجلي وي؟ نه دې ته بجلي لګېدلې، موږ خپل ټسپامر لګولي بجلي. نو چې بجلي لاړه شي بیا خو مسلې بیا جنریټر وي. اوس د بجلي له بیلونو دغه دا ډېر زیات راځي نو دې په وجه کار موږ لږ کم کړ، اوس کار لږ کم کوو. د شپې ورځ تاسو د سهار مانځه نه پس ماسخوتن ناوخته پورې 10-11 بجو پورې کار کوو. څونه کسان داسې په روزګار دي؟ 15 د فلحال هو دې کارخانه کې موږ سره 15 کسان په روزګار دي. هسې رزړو کې څومره کارخانې وي؟ رزړو کې یاره ډېرې، یو 20-25-30 پورې کارخانې به خلک په روزګار دي. ټول خلک په روزګار دي. دا خو پکې دا 20-25-30 کارخانې غټې دي. نور داسې خلکو ځان له 2-3 4 مشینان واړه داسې په کورونو کې لګولي دي.
اوس خو چېرې دا خلک بهر ملته تختې مزدورو لځي خو چېرې دې ته وده ورکړی شي یا دې ته توجه ورکړی شي نو څومره خلک په روزګار کې دي نو توجه چې دې له ورکړی شي نو ډېر خلک په روزګار دي داسې کارخانې دي چې هغې کې 30-40 ماشینان یو کارخانه کې لګېدلي نو هغې کې چې کوم دی دا شپږ اووه روان دي دا نور هم د دغې په وجه ولاړ دي چې ګراني ده او دغه دی نو بس تار ورته نه رارسي او دغه نو دغې په وجه دا نور ولاړ دي د رزړو خمتا ولې ارزانه ده دا عمده خمتا وي خو دې خاریو ته چې لاړ شي نو دی په دې شیشو کې لګولې وي نو په 15,000 سوټ او په 8,000 سوټ نو دا دلته ارزانه په دې ده چې بس دلته جوړېږي خپله دا موږ جوړو دلته خپله هم په دې رزړو مارکیټ کې دلته خپله خرڅو بس نو موږ پکې مناسب دغه مزدوري کوو بیا هغوی چې کوم دی چې بار ته لاړ شي د هغوی خپل دلته زیات نه زیات ګران چې کوم دی 1400 روپۍ سوټ یا 2000 کنه او دا همدغه سوټي یعنې دا موږ چې تاسو یاد کړه 1500-1600 روپۍ سوټ دا د بن والا کپړې نه یو په زره ښه ده بن والا کپړه موږ استعمال کړی دا مې استعمال کړی د هغې نه پایدار هم ده خم ده د کله هر یو شي ذمهواري ده دا د هغې نه ډېره ښه ده خو دا چې بس په دې ټکسونه نشته دلته جوړه شي په خپله او دلته یې موږ خرڅ کړو یعنې دا د بنو کپړې نه ډېره ښه ده استعمال کړی موږ په خپله د هغې سوټ به نن سبا کم از کم په 5,000-6,000 روپۍ باندې سوټي او دا پر هغه 1,600 روپۍ سوټ دی ګرانو کتونکو خو چېرې دې ته دې سیاستدانانو دې حکمرانانو توجه ورکړله خو بس مړه اټۍ د سټی پکې کوي د قام فکر شته دی نګینې دومره خلک په روزګار کیدی شي که نه دا دوی اپنی مدد آپ په یو کچه مکان کې په برنډه کې لکه ځان له ځای اغستې کور اغستې یا ډېر کرایانې ورکوي نو دا ډېره دغه ده خو د هغې باوجود خپل ځان هم په روزګار کړی دی دا ګونټونه چې کوم دي نو دا دلته کې خالي کېږي ښه استاد راشه دې خواته که نه ګوره دا استاد چې کوم دی نو دی پکې ډرایوینګ کوي نو ته پکې کوم ځای ته ځې زه سوزکي ډرایور یم حاجي سوزکي ډرایور یم شکر په روزګار یم پکې چې دوی کار خراب دي زموږ هم خراب دي 2 ورځې 3 ورځې موږ هسې بس ناست یو باندې ټلیفونو کې لکه چې عمل واخیسته راځه نو بس زموږ هم خوشحاله شو بچي هم خوشحاله شي روزګار هم روان شي بونو ته زه مال وړمه دیر ته تیملګرې ته باجوړو ته پتې جنګ ته پنډۍ ته منصیرې ته دا مالونه چلوم شکر الحمدلله بس زموږ هم پکې روزګار روان دی شکر دی او دلته کې الله هغه جوړیا چېرته دي هم شته هغه هم دلته کې شته جي تاسو دا کې مخامخ لګېده دغه هم ده او دلته کې یو کور دی هغوی کرم شته جی د دې کپړې فرق څه دی چې بار لاړ شي نو خلک څه وایي یاره خلک خو ډېر زیاته خوښوي جي ما پسې اکثر دکانداران چې اواز وکړي استاد ودرېږه چې زه ودرېږم ما ته یې کپړه یې کوم نه راوړم ما زه ورته یم د چاسې نه مې راوړله یاره موږ له به څنګه اډرس راکړې ما کې دا کار دی زه چې چا مال یوسم که نه د حق دکاندار اډرس ورکوم لکه اوس کو دې ما ته نږدې وي زه د ده اډرس نه ورکوم چې چا مال مه وړي د هغې اډرس ورکوم ما کې صرف دغه خوبي ده جی او دا دکانداران ما خوښوي په دې وجه که نه زه د یو دکاندار بل ته ال نه ویم که نه او جی صحیح ده او راځي دلته خلک لکه ګوره نن چې موږ پروګرام کوو نو موږ اجتماعي سوچ کوو دا زموږ د 400 پراډکټ دی دا د رزړو خلک چې کوم دی په دې باندې خپله خولت وې کړې ده دا اونر زده کړی دی دې کې د شب قدر مټې نه خلک راځي دلته کې د 400 کپړه نن مشهوره ده نو موږ پې برید تاوو چې خلک رزړو ته راځي که نه نو موږ چې دا ټول کاروباریان چې کوم دي چې اخ حلاله مزدوري وکړي او خلکو نه مناسب ګټه وکړي او د دې هغه پرچار هم هغه شانتې نشته دی د دوی به یا یونین نه وي یا د میډیا نه دوی پته نه لګي ولې ډډه کوي یا پې ټکسونه زیات لګوي دلته کې خو روزګار به خپل کې او حکومت په راځي بیا به د باندې ټکسونه هم لګوي هسې چې دا ډېر ښه شي دی خو زمونږ دا ډېر خلک چې دې ته ډېر سپک نظرې کوي که نه خو لکه دا خبر وکړه روزګار نو لکه دوی سره هم ټیک ټاک کسان په روزګار دلته کې دي خو موږ هم سره کم از کم 30-40 ډرایوران د دوی سره موږ په روزګار یو چې دوی کار نه قسم په خدای چې ماښام موږ کور ته لاړ شو بچي هم جیب ته ګوري لاسونو ته هم ګوري چې یاره ابو اوس راکړي او چې مزدوري نه کړې نو موږ به له څه ورکړو بیا په دوکان کې څونه خلک په روزګار دي بالکل په دوکان کې هم دوی یو دوکاندار سره کم از کم 300 کسان دي خو چې دوی کار نه چلېږي نو بیا خو دوی مزدور نشي ساتلی جي دا کرایه هم ډېره غټه کرایه 10,000 روپۍ میاشت کرایه ده صحیح ګرانو کتونکو نورې خبرې نه کوو خو ته یخني ده او تاسو وایئ چې چا یخني ډېره کېږي زه خو یخنۍ ته نه یم شوی خپل ځاني مړه انسان ډېر کمزوري څیز دی نه کله ګرمۍ ته هم نه شوی کله یخنۍ ته هم نه شوی خو بیا چې کله درته رزړو یاد وي که نه نو داسې خمتا تیارېږي چې وایې چې په وره کې نو دې نه بس خود به خود چې کوم دی نو هغه ګرمایش راځي نو په دغه ځای به ختمه کړو خو څوک هم کپړالی نو یو خو غریبي ده بل ګراني ډېره زیاته ده دلته کې چې تا ته په 1200 په 1000 روپۍ کومه جوړه میلاویږي په رزړو کې دا به تا ته بل ځای کې په 4000 او په 5000 میلاویږي
دوکه کوي به هم دی دلته کې به تا ته ښه سیمپل یې ښیي ځکه چې د دې ځای دوکاندار د خپل ماشین مال ګنده کول نه غواړي تا ته به وایي چې وروره دا د دې شین نه جوړه ده د دې تار استعمال دی پکې په ګوتو جوړه ده په ماشین جوړه ده د دې دا قیمت دی رزړو کپړه دا برانډ دی د رزړو روجي دا برانډ دی د رزړو مټۍ دا برانډ دی دوه ورته شوې ده د 400 سپلې دا برانډ دی دا بازو امونه دا برانډ دی دا بازو مالټي دا برانډ دی نو نورم ډېر داسې څیزونه دي خو بهر خاله د صدریاب شرمۍ ځکه هم نه کوو ځکه چې بیا ورته زمونږ مړه کېږي ګرانو کتونکو ضرور راشئ خو ځان له کپړې اخلئ او نږدې او یا داسې درې څلور ملګري دغه کې نو چې کپړې رالې نو تاسو ته کاري هم بچت کېږي چې په بل دوکان کې تاسو اخلئ رزړو کې ارزانه ده د دې دپاره ویم نور پر رزړو دا برانډ چې کوم دی دا ډېر مشهور دی دلته خلک راځي خو چې نوې خلک زما څه ګوري دا پروګرام نو شیر یې کې در سره ارزانې کپړې په دې وخت کې تا ته په 100 روپۍ جوړه او د خامتا میلاویږي نو ډېره ښه خبره ډېره مننه